علامہ بدر الدین عینی رحمه الله شارح د بخاری دی، هغه فرمایي چې د محبت عموما درې وجوهات دي. چې یو انسان د بل انسان سره محبت کوي نو یا به د مال د وجې نه کوي چې دا انسان ډیر زیات مالدار دی، دولتمند دی. دویم د کمال د وجې نه الله پکې څه خصوصیت ایښي، څه کمال به پکې ایښي وي، څه هنر به پکې پروت وي، د دې وجې نه ورسره انسان محبت کوي. او درېیمه وجه هغه جمال ذکر کوي، حسن ذکر کوي. یو انسان ډیر زیات خوبصورت وي نو اسې ورسره د بل انسان په زړه کې مینه محبت پروت وي. نو قرب دی، احسان دی، جود سخا ده، مال دی، کمال دی او جمال دی. د دې د وجه نه انسان د بل انسان سره محبت کوي. نو په ټول کائنات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خشتا یو قسم نشي کېدی. عموما چې یو انسان سره محبت کیږي د حسن د وجې نه کیږي چې دا انسان ډیر زیات حسین دی، حسن والا دی، جمال والا دی، نو د دې وجې ورسره محبت کیږي. نو په دنیا کې د ټولو نه خوبصورت انسان څوک دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. کله چې الله پاک دا حسن پیدا کړ، خوبصورتی یې پیدا کړه، نو دا یې سل ټکړې وګرځولې، سل حصې یې جوړې کړې. یو حصه یې راواغشته، هغه یې په منځ باندې نیمه کړه، نیمه یې ځان له حضرت یوسف علیه السلام له ورکړه، او دا نیمه باقي چې پاتې شوه دی په دې ټوله دنیا کې تقسیم کړه. اوس موږ ته په دنیا کې څومره خشته خلک ښکاري، دا د هغې نیمې برکت دی. په سلو کې چې کومه نیمه ده او نیمه یوسف علیه السلام له ورکړه، باقي نن مې کم پالاړې، باقي نن مې ټولې نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام به بیا څومره حسن وي چې د دغې نیمې ټوکړې دومره حسن دی چې موږ په دنیا کې د هغه په محبت باندې، د هغه په جسم او صورت باندې موږ په هغې باندې عاشقان شو. د هغې نن مو حسن به بیا څومره زور وي، څومره قوت به وي. او کله چې الله پاک جمال پیدا کړو نو په دې کې یو ټوکړه مو نه ګرځوله، ټول په ټول نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکړه. اوس خو څوک اعتراض وکړي چې ته وایې چې حسن خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیات دی، او موږ اورېدلي دي چې نه د یوسف علیه السلام حسن زیات دی. څوک اعتراض وکړي. نو محترمو د حسن دوه قسمه دي. یو قسم هغه چې ابتداءً د یو انسان په بل انسان باندې نظر پروزي نو په زړه کې ورسره محبت پیدا شي، محبت یې ډیر وي، لیکن کله چې وخت تیریږي نو هغه محبت کې کموالی راځي، محبت په مزه مزه کمیږي. یو قسم خدا شو. بل قسم دا چې کله یو انسان د بل انسان سره محبت کوي او څنګه د محبت په نگاه سره وګوري، د محبت په خیال باندې، نو یره پیدا شي، د ده زړه کې یو یره پیدا شي. خو چې وخت تیریږي نو د ده محبت نورم زیاتېږي. د ګوړې مثال یې څومره چې شربت کې اچي هغه همره خوږېږي، چې څومره ورته دې نظر کوي هغه همره د محبت زیاتېږي. نو جواب دا ورکوو د یوسف علیه السلام حسن هغه لومبنی قسم دی چې انسان په لومبي ځل ورته وګوري نو حسن به ډیر زیاتي، لیکن چې وخت ورسره تیریږي نو په حسن کې په هغې عشق او محبت کې په مزه مزه کموالی راځي. دلیل پې څه دی؟ کله چې زلیخې د یوسف علیه السلام په حسن باندې عاشقه شوه نو خپلو ملګرو ملامت کړه چې ښه ته د یوسف علیه السلام په حسن باندې عاشقه شوې. نو ملامتیا به ورکوله زلیخې له. زلیخې دا کار وکړو چې خپلې ملګرې راجمع کړې او په لاسو کې وله میوې ورکړې او چړې یې ورکړې او په قطار باندې کېنولې. هغې طرف یوسف علیه السلام راوست. یوسف علیہ السلام پیغمبر دی، معصوم دی د ګناه نه، خپل نظر لاندې دی،
خو را روان دی چې د زلیخې ملګرو څنګه یوسف علیه السلام ولید نو دومره عاشق شو په حسن باندې چې قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې خپل لاسونه کټ کړل. اوس یوسف علیه السلام ورته نه ګوري، صرف د یو طرفه نظر دی، خو دومره محبت پیدا شو چې قطعنا ایدیهن. قرآن کریم هغه لفظ ذکر کوي چې هغوی خپل لاسونه کټ کړل. زلیخې ولې کټ نه کړل؟ نو دا هغه د حسن هغه لومبنی قسم دی چې لومبنی ورسره محبت زیاتي، لیکن وخت تر وخت کمیږي. د زلیخې محبت زیات شو، هغې به بار بار نظر کو، بار بار به لیدو، هغې خپل لاس کټ نه کو. لیکن چې د ملګرو لومبنی نظرو نو په حسن کې دومره زیات شو چې دا میوو په ځای باندې خپل لاسونه کټ. او دویم قسم چې ابتداءً به د انسان په محبت کې زړه کې یره پیدا شوه، خو وخت تېرېدو سره به محبت زیاتېده، مینه زیاتېده. اسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تر هغه وخته پورې یو انسان کامل کیدی نشي تر څو چې ما سره د مور پلار نه، د اولاد نه، رشتہ دار نه، د ټولې دنیا نه محبت زیات ونه کړي. که چېرې دا حدیث نو بیا به انسان کنفیوز کېده به چې آیا زه یو حکم په دنیا کې راشي، زما په زندګۍ کې راشي، آیا اوس د خپل پلار ومنم که د نبي علیه السلام ومنم؟ ځکه دواړو حکم برابر دی، د مور ومنم که نه د نبي علیه السلام ومنم؟ نو انسان به په دې کې مشوش شو چې اوس کم طرف ته لاړ شم. نبی علیه الصلاة والسلام کو فرمایل که زما په مقابله کې تا ته هر څه راشي، د مور حکم دی، د پلار حکم دی، د هر چا حکم دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. زما په مقابله کې تا ته هر څه مخې ته راشي، هغه هر څه پرېږده، زما خبره ومنه. صحابو په دې باندې عملي مثالونه قایم کړل. یو منافقو رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول کله چې دا آیات وورید لیخرجن الاعز منها الاذل، نو دا منافقو او زوی صحابیو چې دا زوی کله کور ته راغی او د پلار نه د خولې نه دا وریدل نقل کفر نه باشد چې نعوذ بالله د نبی علیہ السلام نه زمون شان اوچت دی. فوراً دغه صحابي دغه زوی لګي شو او خپل پلار ته ووایي سر د نه قلموم، دا تا چې سوي دا په ځان باندې پټ کړه، ګورې سر د نه قلموم. اوس خو د مرګ یره شوه. هغه پلار یې ووایي چې مونږ بې عزت یو، نبی علیه السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، بیا بې ووایي، وی بیا ووایه، درې کرته پې ده ووایي، ځکه چې د نبی علیه السلام مقابله کې پلار قربانېدل اسان دي. محترمو، یو شاعر دی د عربو، هغوی شعر نقل کوي د ام المؤمنین، ام المؤمنات، عفیفه کائنات، صدیقه کائنات، صدیقه بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. فلو سمعوا فی مصر اوصاف حده، وی که چېرې د مصر په ښار کې زما استاد محبوب ذکر شوی و، د مصر په بازار کې زما استاد محبوب ذکر شو، لما بذلوا فی سوم یوسف من نقد، نو د یوسف علیه السلام په حق کې با چا د نقد فیصله نه وکړې. یوسف علیه السلام بیا چا نه غشتو، لواحی زلیحة لو رأینا جبینه، وی که چېرې زلیخی زما استاد محبوب هغه مخ لیدلی و، لأثرن بقطع القلوب علی الید، نو وی د خپل لاسونو په ځای باندې بیا په زړونو باندې چاړې راښکلې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ بازار کی چته د مصر د یوسف علیہ السلام په ځای باندې زما د محبوب ذکر شو، نو نبی علیہ السلام په مقابله کې به یوسف علیہ السلام نو واغشتي.
اوس حسن څه ته ویلی شي؟ نو حسن دا غنم رنګتوب ته وایي، سپینوالي ته نه وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا ملیح و اخی یوسف صبیح، وی زه غنم رنګ یم او زما ورور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام هغه سپین دی. نو حسن هغه غنم رنګتوب ته وایي، سپینوالي ته نه وایي. محترم یو جنگ کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او په مقابله کې ول خپل زوی راغی حضرت عبدالرحمن، هغه وخت لا ایمان نور وړي. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام دا حدیث اوریدلو، لا یؤمن احدکم والا جنگ شروع دی. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ په جنگ خپل پلار ولید او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ونلید. چې کله جنگ ختم شو کور ته راغی، ای بابا جان ما خو ته په جنگ کې ولیدې، خو ما ستانه پلاروالی خاطر وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ما ته ونلیدې لیکن ما به ستا د زویتوب خاطر نو کړی. دا د صحابه شان، دا د صحابه مرتبه. صحابه کرام یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تشریف فرماو. صحابه عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ رستاسو سيو لکه رشته کې مونږ رستاسو سکیږو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کړه. وی آیا مونږ رستاسو رونه یو؟ وی نه. وی تاسو زما ملګری یې، تاسو زما اصحاب یې، دوستان مې. وی ستاسو رونه بیا څوک دي؟ وی زما رونه هغه دي چې زه لیدلې نه یم، په مونږ باندې ایمان راوړی دی.